بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 40 نمبر درس دی. ضمیر منصوب منفصل ونن وایو. د نمخ کې درس کې ضمیر منصوب متصل ویلو. متصل معنی را چې فعل سره یوځای وي، ملو وي ورسره. منفصل مطلب دا دی چې د فعل نه جدا وي. او دا د اسم غیر متمکن هغه کم اته قسمونه چې په هغې کې اولنی قسم شروع دی ضمایر. نو په ضمایرو کې دا بیا څلورم نمبر مونږ اوس شروع کړی دی، ضمیر منصوب منفصل. نو د دې اول تعریف یې زده کوو چې ضمیر منصوب منفصل څه ته وایي. تعریف دا دی هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، یعنی د فعل نه بیل وي، فعل سره یو ځای ملو نه وي، د فعل نه بیل وي او په ترکیب کې مفعول به وي. لکه ایاک نعبدو، دا ایاک چې دا د ضمیر منصوب منفصل دی. دا نعبدو فعل دی، د دې نعبدو نه بیل دی دا ایاک. نو دا ایاک دا ضمیر منصوب منفصل دی او نعبدو فعل دی او دې کې دنه هو فاعل دی. نعبدو کې نحن ضمیر فاعل دی. نو ایاک نعبدو، ایاک خاص تا نعبدو مونږ عبادت کوو. نو دا خاص تا چې دی که نه دا پکې مفعول به دی. نعبدو کې دا مونږ چې دی دا پکې فاعل دی او عبادت کول دا کار دی. نو دې کې دا فعل دی، پکې عبادت کول دا فعل دی. نو یو فعل یو فاعل او یو مفعول ورسره شو. نو فعل د خپل فاعل او مفعول سره جمله فعلیه خبریه شوه. اوس ګورئ بیا یو ځل د ضمیر منصوب منفصل تعریف واورئ. هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، یعنی د فعل نه بیل وي، فعل سره ملو نه وي، د فعل نه بیل وي او په ترکیب کې مفعول به وي. مفعول به څه ته وایي؟ ګورئ جی، ما پرون هم هغه مثالونه کې لیکلي او اوس ګورئ جی. مثلا نسوارا زیدن عمرن دا نسوارا فعل دی او دا زید پکې فاعل دی. فاعل معنی د کار کوونکی او عمرن مفعول دی، مفعول به ورته وایي. فعل دا نسوارا فعل دی، زید فاعل دی او عمرن مفعول دی. یعنی زید د عمر مدد وکړو، زید د عمر مدد وکړو. دا زید څوک چې مدد کوي کنه دا فاعل دی او چې د چا مدد کیږي هغه ته مفعول به وایي او هغه مدد کول هغه کار دی، دا فعل دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو دې ته ترکیب وایي. ترکیب دې ته وایي ښه جي چې دا کوم مونږ فعل فاعل او مفعول دا راملو شو، د دې نه جمله فعلیه خبریه شوه، نو دې ته ترکیب وایي. ټیک شوه جي. نو ګورئ دغه ترکیب چې یادوي چې مفعول به، نو هغه مفعول به هم دغه دی کوم چې په ترکیب کې مې درته ولیکل. نو هغه ضمیرونه چې د فعل نه جدا وي، یعنی د فعل نه بیل وي او په ترکیب کې مفعول به وي، لکه ایاک نعبدو. دا ایاک اوس مفعول مقدم دی ته وایي. مفعول به مقدم ورته ځکه وایي چې د دې خپل فعل نه مخکې دی. او دا نعبدو چې دی، نعبدو دا فعل او په دې کې دا نحن ضمیر فاعل دی. نو ګورئ فعل د خپل فاعل او مفعول سره جمله فعلیه خبریه شوه. دا مقدم ورته ځکه وایو چې دا د خپل فعل نه مخکې دی، فعل تی رستو دی او دلته کې دا مفعول تی مخکې دی. او د ښکته جمله کې چې راکم نصره زیدون عمرن، په دې کې وګورئ دا نصره فعل دی، اول فعل راغلی دی، بیا د هغې نه پس فاعل راغلی دی او بیا ورپسې اخره کې مفعول راغلی دی. نو وګوره دا مفعول دلته کې رستو دی، ځکه دلته کې دې ته مونږ مقدم نشو ویلی. مقدم مخکې ته وایي او مؤخر رستي ته وایي. چې رستو وي مفعول به رستو وي نو هغه ته مؤخر وایي، چې مفعول به د فعل نه مخکې شي نو هغه ته مقدم وایي. اوس دلته کې دا ضمیرونه مونږ یې زده کوو، دا د فعل نه جدا دي. واحد متکلم دپاره به راځي ایایا. دا ایا چې دی دا صرف مونږ د ضمیر سره لګو، ځکه چې دا ضمیر ځان له نه ویلی کېږي، نو د سره مونږ صرف ایا وایو. نو د دې اکثر علما خاص معنی کوي. ایایا خاص زما، دا یا معنی را زما. ټیک شوه؟ ایایا خاص زما. او د تسنیه او جمع دپاره راځي ایانا، دا ایا د خاص دپاره راځي، نا معنا د زمونږ.
ایانا خاص زمونږ. ګورئ ایایا خاص زما او تسنیه او جمع دپاره راځي ایانا خاص زمونږه. اوس د واحد مذکر حاضر دپاره راځي چې مخې ته د مذکر وي هغه دپاره راځي ایاکا خاص تا. مونږ سوره فاتحه کې وایو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد خاص ستا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص ستا نه مدد غواړو. نو ایاک معنی ده خاص تا او د دوو دپاره راځي ایاکما خاص ستاسو دواړو او د جمع مذکر حاضرو دپاره راځي ایاکم خاص ستاسو ټولو. نو دې ته ضمیر منصوب منفصل وای. اوس د واحد مؤنث حاضر دپاره راځي ایاکی خاص تا د مؤنث دپاره ښځې دپاره راځي ایاکی خاص تا. ایاکما خاص تاسو دواړو ښځو. ایاکن خاص تاسو ټولو ښځو. اوس د غایب مذکر دپاره راځي واحد مذکر غایب دپاره راځي ایاهو خاص د هغه یو سړي. ایا د تسنیه د دوو دپاره راځي ایاهما خاص د هغې دواړو سړو. ایاهم خاص د هغې ټولو سړو دا د جمع دپاره راځي. اوس واحد مؤنث غایب دپاره راځي ایاها خاص د هغې یوې ښځې. ایاهما خاص د هغې دواړو ښځو. ایاهن خاص د هغې ټولو ښځو. نو دا ضمیر منصوب منفصل ورته وایي. منفصل ورته ځکه وایي چې دا فعل سره میلاو نه وي. اوس فعل سره کم میلاو دي د دې نه مخکې چې کم ضمیر منصوب متصل مونږ ویلو دا منفصل دی هغه متصلو منفصل او هغه متصلو. نو ضمیر منصوب متصل خدا دی دا به مونږ څنګه وایو ایا خاص زما ایانا خاص زمونږه. ایاکا خاص تا ایاکما خاص تاسو دواړو. ایاکم خاص تاسو ټولو. ایاکی خاص تا یوې ښځې. ایاکما خاص تاسو دواړو ښځو. ایاکن خاص تاسو ټولو ښځو. ایاهو خاص د هغې یو سړي. ایاهما خاص د هغې دواړو سړو. ایاهم خاص د هغې ټولو سړو. ایاها خاص د هغې یوې ښځې. ایاهما خاص د هغې دواړو ښځو. ایاهن خاص د هغې ټولو ښځو. نو ګورئ دا د ضمیر منصوب منفصل ضمایر دي دا یادول په یاده باندې یادول ډیر لازمي دي. انشاءالله چې کوم کس ضمایر یاد کی او اسماء اشارات یاد کی دغه شانتې ورپسې د قریب او د نږدې او د لرې دپاره اسماء اشارات یاد کی داسې ورپسې لږ د ګردانونه یاد کی نو انشاءالله دې کس ته عربي ویل او لیکل هر قسم هغه ورته الله پاک اسانوي. د ضمیر منصوب متصل دی نه مخکې درس چې کوم شوی د هغې یو مثال درله زه درکوم جي. ګورئ ورته ضربه فعل دی او دې کې هو ضمیر فاعل دی او دې سره به زه ولیکم ضربکه. نو دا ضربه فعل دی دې کې دننه هو ضمیر فاعل دی او ګوره د با سره دا کاف بالکل لګېدلی دی نو ځکه ورته یو متصل وایي او دا کاف چې دی که نه ضربکه دا کاف ته مفعول به وای. مفعول به وای. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوا. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جمله فعلیه خبریه ہوا. دا غشان پښتو کې وایي فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوا. نو دا ضربه کا هغه یو سړي ته وخلی. هغه یو سړي دا هو معنا به وکړي هغه یو سړی او کاف معنا به وکړي ته او ضربه دا ضربه معنا ده وخل. نو هغه یو سړي ته وخلی نو دا ته چې دی دا پکې مفعول به دی. ٹھیک شو جی. نو ګورئ دا د چې کله فعل سره متصل راځي نو فعل سره لګېدلی وي. یا دغه شانتې به یو بل مثال ولیکو ضربه وګوره دا نا دی با سره لګېدلی متصل د یو ځای ده ورسره او دا چې کوم اوس هم ووي نو دا وګورئ د فعل نه جدا جدا دي. نو ضربه هغه یو سړي مونږ ووخلو لکه مونږ یې ووخلو. دلته ضربکه هغه یو سړي ته ووخلې. ضربنا هغه یو سړي مونږ ووخلو. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د ضمیر منصوب منفصلو د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.